محترمو کتونکو ناظرینو الله تعالی هم سره د ما د حضور علیه السلام په شفاعت کې خصوصي برخه نصیب کا. رمضان المبارک میاشت دا د تمام عالم اسلام د پاره یو عظیم میاشت او په اسلام کې دا د رمضان چې کومه میاشتو دا 9 نمبر میاشتو. په حضور علیه السلام مبارک چې کله د مکې معظمې نه مدینې منورې ته هجرت وفرمایلو نو د هجرت په 2م کال په 10 شوال باندې د روژې او د رمضان فرضیت راغی. رمضان څه معنی دو؟ رمضان معنا سخته ګرمۍ کې تیږې ګرمېدل یا د رمضان المبارک خپله چې کومه معنا دو هغه سخته ګرمي. دې دوی معنی کېدی شي، یا خو دا وه چې رمضان به راتله په سخته ګرمۍ کې نو دغې وجې نه ورته د سختې ګرمۍ نوم ورکړی شو چې په دې کې به تیږې ګرمېدې نو رمضان نوم ورکړی شو رمض. او 2م نمبر دا چې لکه څنګه سخته ګرمۍ کې انسان سوځېږي، انسان اور اخلي او هغه خبره چې سخت تکلیف ورته میلاوږي او سخت ګرمېږي، نو په دغه طریقه باندې رمضان هم د انسان هغه ګناهونه چې هغه سوځوي او ختموي. ورونو رمضان مبارک استقبال پکار دی، د رمضان مبارک هرکلی پکار دی، رمضان مبارک ته خوشحاله کېدل پکار دي. او زه به دا وایم چې پکار دی چې د رمضان مبارک استقبال په عباداتو په شکل باندې وشي، د نوافلو په شکل باندې وشي، جمعتونه په تراو باندې آباد شي، په ختمو باندې آباد شي، د الله ذکر او فکر وشي، تلاوتونه ډېر وشي او ورسره د الله عباداتو ته انسان ملا مکمل طور باندې وتړي. رونو کتونکو اسلام په اول کې که وکتلی شي او تفسیر احمدي چې دا یو مشهور تفسیر دی هغه دا لیکلی دی چې دا اسلام په اول کې دا روژه एकदम یوه میاشت نه وه فرض، بلکې اسلام په اول کې رونو کتونکو اول نمبر چې دی هغه د عاشوري روژه چې هغه فرض وه، عاشوري روژې فرض وه. او بیا ورپسې مثال په طور باندې د هرې میاشتې 12 13 14 او 15 د هرې میاشتې دا 3 روژې فرض وي، هغه چې بیا منسوخ شوې. بیا مطلب چې د رمضان روژه راغله یوه میاشت روژې وې خو مالداره سړي به فدیه ورکوله، روژې به یې نه نیوې، غریب سړي به روژه نیوه. بیا داسې یو طریقه وشوه رونو چې رمضان میاشت روژې خو فرض شوې، په ټولو باندې فرض شوې، خو یوه خبره وه چې کله به ماښام یو انسان راغی او هغه به خوراک څښاک یا وکړو یا نه، د روژه ماتې نه بعد به دی بیا اوده شو نو په خوب باندې به د ده روژه چې وه دا بیا بندېده. حضرت سرما رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، زمیندارۍ له تلی دی او روژه یې وه. زمینداري یې چې وکړه چې ماښام راغی کور والا ته یې چې ترکاري راوړه، کور والا یې ترکاري راوړي او د دیوال ته ډډه وهلې ده او په دې دوران کې دی اوده شوی دی. چې کله دی اوده شو او ترکاري راوړه نو چې آخر دا خو ما اوس روژه ده ځکه چې ما خو خوب وکړو، نو په خوب باندې به هم روژه بندېده. د هغې نه بعد رونو قدردانو بیا داسې کار وشو چې دا صحابي سبا له بیا لاړو پټي له او مزدورۍ له او زمیندارۍ له، او هلته دی چونکې پرون هم روژه وه او بیا یې څه هم نه خوړل، بیا هم روژه شوه، نو دی هلته بیهوشه راوغورځېدو. نبی علیه السلام مبارک ته دا واقع بیان شوه چې پلانکي ځای کې هغه صحابي خو 2 روژې ونیوې مسلسل او هغه خبره د خوب د وجې نه روژه پې بنده شوه. نو آیاتونه راغلل چې نه تاسو خوراک څخه کوئ تر هغې پورې چې صبح صادق نه وي راغلی. رونو کتونکو د هغې نه بعد بیا دام جایز شوه د لمر د غورځېدو نه واخله تر د سحر پورې په دغه ټیم کې خوراک څښاک جایز و. که خوب به چا کړی هم څه خبره به نه وه، که خوب به نه و کړی هم څه خبره نه وه، خو همبستري په دغې شپې په ټیم کې یعنې د رمضان د ورځې خو به هسې هم ناجایز وه چې د شپې هم حرام وه. بیا څه صحابه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وفرمایي نبي علیه السلام ته چې زه خو واقع شوی یم په خپله بیبي باندې، نو بیا د دغې خبرې هم اجازت راغی چې تاسو مطلب د هر څه تاسو ته جایز دی. رونو غرض مو دا دی چې رمضان استقبال پکار دی، رمضان مبارک ته هرکلی پکار دی او د رمضان مبارک دا میاشت
دا پکار دی چې موږ تاسو په عبادت او په ریاضاتو باندې تیر کو. الله تعالی هم سره د ما د دواړو جهانو خوشاله نصیب کا. آمین یا رب العالمین.